الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. اخلاص ویلفیر ارگنایزیشن خادم الیاس سهار د وخت سره د باډوان بلانګولینا میا بلانګولینا زرامودین ور د کور نه نه پنیغه ملګرو اخلاص رمضان پیکج سره تاسو څنګه پسند کې وینئ زموږ د خور نه سره درې بچیان دي، درې وانه سادهګان دي، دا کم چې تاسو تخکاری د خبرو اترو د سکول د کار د روزګار د هیڅ هم نه دي. زموږ د خور پردي کور کې ناسته ده او د پردو کورونو کره مزدوریانې کوي. دا ژوند یې ډېر زیات د سختو سره دی. تېرو ورځو کې یو بچنګۍ وسوځېدلې تې هم وه او چې څومره غمونه دي څومره دردونه دي هم په دې کور باندې دي. زموږ سره دا وخت زموږ د اخلاص ویلفیر چې کم نمایندګان راغلي دي نو هغوی خپل طرف نه څه پیسې هم دوی ته په زکات کې ورکړي او اخلاص رمضان پیکج کم مسافرو چې رالیږلی هغوی د طرفه موږ د خپلې خور ته دا یو پیکج هم حواله کړو. څه وخت چې موږ رالو دا خور موجود هم نه وه، پردي کار له تللې وه، د هغه کور نه هم راویسته. خورې زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر په نوم ټول مسافر دي د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کوي. تاسو غونته خویندو ته داسې بچیان ته رالیږي چا چې دا سامان نه لیږلی دی زنګ دی ملګري سره کمې پیسو خلکو ته هم څه وایي نه الله دې د غیبو خزانو خاوند کړي، الله دې یو په دوه ورکړي، الله دې وله منګولې د سرو کړي. الله دې موږ ډېر غریبانان موږ د دوی د خپو خاورې یو، خدای دې ورسره ښه وکړي. موږ د دوی یو خسته خدای هغه ته نه ورسېدو، ښو ته نه شو ورسېدی او زموږ دغه غریبانان خلک یو او بچي مې مذوبان دي او غریبانان دي او عجزوال یم دي او ډېر دغه د پردي بګارونه پردي دغه کوو ډېر عجزوال یم دي. الله فقیرانو د الله ملنګانو د الله دغه یو درته ناسي او مسافر خورې به دعاګانو کې یاد ساته کم مسافرو چې رالیږي مسافر دي الله دې کامیاب کړي، رب دې په ډکو منګولو راوستي کړي، الله دې صاف سره هم ښه وکړي، د دوی سره دې هم الله ښه وکړي. الله دې به زما د بچو خیال څوک ساتي، الله دې د هغو خیال وساتي، الله دې ولې یو په دوه ورکړي، الله دې ولې غیبانه ورکړي، الله دې ولې غیبانه ورکړي، الله دې ورسره ښه وکړي، الله دې ورسره ښه وکړي. موږ خو هېڅ چا په لاس په چا دغه منګلو اوبه هم نه شو ورکولی. موږ ډېر غریبانان خلک یو، ډېر ملنګان خلک وي. الله دې په سخت کې په کار کړي چې د دوی ډډه لګي، الله دې ورسره ښه وکړي، الله دې ورسره ښه وکړي، الله دې په روغ صورت او ژوند دې ول الله ورکړي. ملګرو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، د اخلاص سره اوسئ. اخلاص د یتیمانانو د دردېدلو د داسې خویندو اواز دی او کم مسافر کم زموږ غیرتمند پښتنو چې اخلاص ته کم خپل خیرات زکات صدقات رالیږلي دي. زموږ به مشن دا وي، زموږ به د اخلاص منشور دا وي، زموږ به کوشش دا وي چې هر هغه ځای ته یې ورسوو کم چې مستحق وي ستاسو د اخلاص. دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د کیمرمین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکړي اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.